أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل مكية سورة النحل مكي سورة دي سورة نوم سورة النحل او نحل نومي په دې اعتبار سره د چې په دې کې د الله تعالی د لوی نعمتونو ذکر دی. هغه لوی نعمتونه چې تقریبا د الله تعالی په قدرتونو کې او د الله تعالی په لوی کارګرۍ کې هغه مثالی نمونې دي. نو بداغه کې د نحل بحث کوم دی په دې اعتبار سره دی چې نحل د بګین مچو ته وای او په دې کې د بګین د مچو اتفاق او دومره کمزور مخلوق او دغه په دغه باندې په کارګرۍ کې دنه دومره قیمتي بګین تیارېدل د الله تعالی د کارنامو دي د لوی قدرتونو دي او په لوی نعمتونو کې شمار دي. نو چونکې نعمتونه په ډېر ذکر شوی دي خو یو پکې د نحل نعمت دی. نو دغه د تسمیه د جزء په اسم الکل یعنی د یو جزء په اعتبار سره دغه صورت نوم کې خوتل شو. د دې صورت د مخکینی صورت سره مناسبت دا دی چې مخکینی صورت کې په سورۃ الحجر کې د کافرانو د پاره او د اسلام دشمن خلکو د پاره تخفیفات یری ذکر شو چې که تاسو سم نشو دنیوي عذاب ذکر پکې وشو د آخرت د عذاب ذکر پکې وشو دا به در باندې لازمي راځي. په دې صورت کې د مشرکانو یو بانه بکوله د خپل شرک د جواز د پاره یو ناجایز دلیل به وایو د شرک د جواز د پاره هغه د هغه دلیل د شرک د مشرکانو هغه دلیل او د هغه بانی تردید پدې کیږي او دا تردید چې کوم تقریبا دغه معنی با شپارس دلایل چې کوم دي عقلي دلایل پیش کیږي په حواله سره دا سورۃ چې کوم دي مکی سورۃ ده یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوی او دا په نزول کې د سورۃ کهف نه ورسته نازل شوی دی یعنی په نزول کې تقریبا دا اویایم نمبر سورۃ او د قرآن کې دا 14 نمبر سورۃ دغه یو ترتیبی نزولی وي بلته مصحفي وي دا باسونه مکه تفصیلا تیر شوی. بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغ حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه نو جلتی سره یې مغواړي. دې ځکه چې اول نه آغاز زواجر سره وشو او په سخت الفاظ سره وشو ځکه مشرکانو دا عذر چې کوم دین ډیر زیات عام کړي وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف اعتراضونه را برسره کړي. د کافرانو اعتراضونه دا و چې نبی علیہ السلام د قیامت د احوالو نه یری حالانکه دغه قیامت ناراضي دا موږ د وایي چې تاسو په دین باندې عمل نه کوئ نو آسماني عذابونه به در باندې دنیا کې راشي لکه سورۃ الحجر کې داغه باس تیر شو. نو مشرکان ویل چې موږ 100 کال د اسلام مخالفت وکړو د نبی علیہ السلام مخالفت وکړو په موږ باندې عذاب را نغی نو ول دا اسیو دغه شان نبی علیہ السلام خلکو ته وی چې زما په لاس باندې الله تعالی دا عرب جزیره العرب قبضه کول او اسلامي نظام نافذول الله تعالی ما سره کله وعده کړی د داسې وکیږي ستا په لاس باندې به غلبه کیږي په کافرانو باندې جروس زمانه زما غلبه کیږي په زور امرانسم هغه نه خدای د مخکې اسلام قبول کی پر رضا سره قبول کی کافرانو ول د سینه کیږي ستا یو څو ملګری دي غریبانان کمزوري ټول خلک کافران اسلام مخالف دي او ته وی چې د لک خلک به دومره خلکو باندې غالب کیږي ول دا چرته نه غالب کیږي دا کار ویل نه کی. نو په اول سر کې د صورت په آغاز کې رااله چې اتا امر الله د الله حکم را ورسید فلا تستعجلوه نو مجلتای سره مغواړي. بعض د دې خبرې ده چې د امر الله د الله تعالی د حکم نه کم حکم مراد دی. په دې کې د علماو تحقیق بیا مختلف دي او احتمالات په کې ډېر زیات شته. دغه تفسیر مال قرآن قول دا دی چې کوم چې عام علماو اخستره د راجح معلومیږي چې د امر الله نه مراد د مسلمانانو فتح او غلبت مراد چې اتا امر الله د مسلمانانو فتح او غلبه را ورسېد رانږدې شو. فلا تستعجلوه نو جلتای سره مغواړي څه مطلب په حال مذاق ملنډي مګوي اسلام قبول کړي. ځینې علماء د امر الله نه مراد قیامت اخستې دي چې قیامت رانږدې شو او قیامت په دې اعتبار سره رانږدې شي د دنیا اکثری عمر د تیر شوی د ختم شوی دی او د دنیا لږ وخت پاتې دی دومره نه دی پاتې څومره چې د دنیا عمر هغه اکثری تیر شوی دی لږ پاتې دی. نو د سی وایي چې قیامت را نږدې شوی دی ځکه زیات عمر خو تیر شو د عمر دنیا. دویم خبر پکې دا دویم خبره پکې دا ده چې امر الله نه مراد قیامت دی قیامت نه مراد څه شی دی نو د مرګ نه هم قیامت سره تعبیر کیدی شي ځکه چې من ماته فقط قامت علیه القیامه سوچ مرشه بس قیامت په قائم شي قبل چا باندې دی کنه د پاکه باندې قائم دی. نو دینه مراد خلق مرګ دی چې مرګ را نږدې دی مرګ لري نه دی
کله چې ډېر زیات عمر شي نشو پتا بیا کله سر کاله ته ورسیږي سبه تر کړه سبه پاتې نو لہذا قیامت ته نږدې شوی دی د تفسیر عثماني رائے دا ده هغه وایي چې د تاریخ نو د سیرت نو د قران د مخکینی رستنی مضامین او حالات جو ګوري نو امر الله نه مراد هجرت مراد هجرت څنګه مراد دی دا د ټول انبیانو سنت او د انبیانو طریقې کار دی چې کله یو ځګن تلاړ چې دعوت لپاره خپل دعوت د چلولو لپاره د اسلام د قیمول لپاره هغه ټول طریقې استعمال کړي او چې کله ټول طریقې سره ته ورسیږي او د مخالفینو دشمنی کینه او بغض او بغاوت حد ته ورسیږي د الله نظام د چې بیا دغه پیغمبر ته د هجرت حکم کیږي دغه ځګین نه وباسي او چې کله پیغمبر ته د هجرت حکم وشو نو بخلکو باندې بیا اجتماعي عذاب راځي یا آسماني عذاب راځي یا دغه پیغمبر په الله غالب کوي او د توري په زور باندې د مسلمانان بیا محکوم ګرځي دغه خلک بیا محکوم ګرځي نو اتا امر الله نه مراد دا چې د الله حکم راورسید د هجرت فیصله وشوله چې نبی علیہ السلام به هجرت کوي او چې هجرت وکړي نو بیا بسنچر کیږي نو بیا به دغه پیغمبر په مکه باندې قابض کیږي او د علاقه باندې سي لکه څنګه تاریخ ثابت کړل د دې آیت نازلېدل نه بعد نبی علیہ السلام هجرت وکړ او چې کله هجرت وکړو کافرانو ویل چې وګورئ نبی علیہ السلام ویل چې الله تعالی ما سره د فتح وعده کړل چې په فتح کې او دا خلک په سبب قبضه کې راځي ښکارا او ثبوت وای دا د نبی علیہ السلام په خپل باندې لاړل د علاقې او هجرت وکړ یعنی فتح ونه کړل نو ویل د سې چې ویل نو غریشتيانو من پاتې شو په مکه کې او نبی علیہ السلام په خپل باندې د علاقې پاتې شو لاړ او دای نه منله چې غنی مزدا به دوباره غالب کیږي نو ویل کوم داوا چې نبی علیہ السلام کړی و نو هغه داوا ویل صحیح نه معلومیږي ټیک نشو لیکن دې جاهلان ته پته نه و چې پورا اته کال ورسته هم دغه صحابه کرام د بهولي تعداد کې په مکه باندې قابض شو دا ګوند علاقه جزیره العرب ګوند قبضه شو او اسلام جنډه بدی کې وترېدل نو امر الله نه مراد هجرت دی او د هجرت نو ورسته د مسلمانانو فتح د اشاره د مسلمانانو باندې دي غالب کیږي د تفسیر عثماني تحقیق دی ولا تستعجلوه نجلتای سره مغواړي څه مطلب ایمان راوړی او مخالفت پرې دی سبحانه پاکی ردی الله لرا تسبیحات چې کوم دي د توحید کلمه ده سبحانه معنا دا چې پاکی الله تعالی لرا د هر عیب نه د ایمان او هو به در توحید مضمون دی څنګه توحید مضمون دی سوچ الله تعالی د لپاره شرک ثابتای دغه خلکو خیال دی چې الله تعالی په ټولو کارونو کې کافی نه د یوازې نشي کولای نو څوک سره ملګری په کار دی څوک سره بوتان مرګري کی څوک سره قبرونه مرګري کی او د الله تعالی صفاتونه هغه مخلوق له هم ورکی نو وس دا قاعده جوړېدل چې الله تعالی په تمام کارونو کې په خپل باندې کافی نه دی چې امر ست ضرورت دی هم دغه الله تعالی بازار کمزوري او نقصانات را پیدا کوي نو سبحانه کې د شرک رد وش چې الله تعالی د تمام عیبونو نه پاک دی اچا ته ضرورت نشته په خپل باندې هر کار د لپاره کافی دی هم دغه مضمون ته سبحانه وش مضمون صفات د الله تعالی نه منبي کول تسبیح ده او مضمون صفاتو کې شرک هم داخل دی او شرک نه هم الله تعالی پاک دی شرک ولا نشته وتعالى او د الله تعالی اوچت عما د هغه سنه یشرکون د خلک شریکان کوي د الله سره څومره سيزونه چې خلک د الله تعالی سره شریکان کوي نو دغه سيزونه الله تعالی اوچت الله تعالی د مخلوق په شان کې نه دی او دغه شریکان ته هیڅ ضرورت نشته ينزل الملائکه نازلای فرشتي لره بالروح په وحي سره ان فرشتي ته د وحي حکم حواله کی دا وحي وس من امره په حکم د الله تعالی باندې علامه یشاء په هغه چا باندې چې وی غواړي مطلب دا چې الله تعالی فرشتي د وحي حواله کی دا وحي وس او بندګانو کې چې کم کس د الله خو چې د وحي د لپاره انتخاب شو هغه کس ته حواله کی دی مضمون ته ویل کېږي دلیل نقلی اجمالی یعنی توحید مضمون چې کوم دی د وسنه نه مضمون نه دی د آدم علی السلام نه راوخله او د حضرت عیسی علی السلام زمانه پورې څومره پیغمبران چې درشوي دي چې هغه 1,24,000 خوښه کړي د ټولو ته په اسمان نه حکم کېدو ته فرشتي په ذریعہ باندې مکېدو او د ټولو دعوت هم دغه وجه لا اله الا انا فتقون لایق د عبادت صرف الله تعالی دی او بل څوک نشته صرف خالص د الله نبی دی د بل چا نه مېریږي دا دلیل نقلی شو چې د نبی علیہ السلام دعوت در ټول انبیای کرامو دعوت دی دا شخصي د نبی علیہ السلام ذاتی دعوت نه دی او دویم عقلی دلیل هم دی ځکه چې دغه 1,24,000 پیغمبران چې څومره راغلي دي دا ټول په بیل زمانہ کې راغلي دي په ځان له علاقو کې راغلي دي او د ټول مضمون بخیو شانته کې دي یو بل سره رابطه نه و یو بل سره تعلق نه و یو بل د وجود نه خبر نه و
بیا هم د هغوی دعوت بیخي یو انداز باندې دی، نو د ښکاره ثبوت د چې دا پیغام ورته فرشتې راوړی، د به الله رالیږلی، ځکه خبره یو شان ته ثابته شوه. که د دوی په دعوت کې به ضرور فرق وي، فرق پکې ثابت نه شو. نو په عقلي اعتبار سره هم معلومیږي چې د توحید مضمون بیخي یقیني او حقیقي دی، په دې کې شک نشته. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بالحق، د پاره د ظاهرولو د حق، چې حق واضح شي، د الله تعالی وجود ته معلوم شي، دې د پاره پیدا کړی دي. څنګه من عباده د بندگان خپلونه ان انذروا دې د پاره چې ويروي ان انذروا در وحي تفصیل لجسه قسم وحي وا ان انذروا چې ويروي خلق انه لا اله الا انا فاتقون انه یقینا شان دا لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زیم فاتقون زمانه ویل کې د الله تعالی دا پیغام ویس. نو دا وینا د الله تعالی د فرشتي په ذریعہ باندې بلاړ انسان ته، او هغه انسان د پیغمبري په شکل کې ودا پیغام بیا خلکو ته منتقل. الہ چاته ویل کېږي؟ الہ هغه ذات ته ویل کېږي چې د هغې په حقیقت معلومولو کې خلک حیران شي، او دغه معنا د الله تعالی سره سمون خوري. دغه لغوي تعریف. اصطلاح کې الہ هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه د عبادت لایقي د څو وجوهاتو د وجنه. هغه وجوهات داري د ذات چې هغه مخلوق پیدا کولی شي، یو نو دا به د الہ صفت. کم څوک چې پیدا کول نشي کولای، خالق نه، نو دې ته الہ ویل کېدی نشي. دغه شان د کم کس چې مخلوق پیدا کی، دغه مخلوق بیا تربیت کی، لکه څومره مخلوقات چې په دنیا کې موجود دي دا ټول تربیت کیږي. څوک چې کوم نو تربیت بیا د دنیوي ژوند تیرولو لپاره ځان تربیت دی، او د آسماني نظام عملی کولو لپاره ځان تربیت دی. اوس څومره حیوانات چې دي، کم چې انسانان نه دي، د پیدایښت سره سم هغوی په دې باندې پوهېږي چې زموږ خوراک به د کوم ځای کې نه حاصلېږي، موږ به د خپل د اولګي او د تندې اظهار څنګه کوو. نو په دغه طریقه باندې که د مرغوب بچي د هغې خولې واضح او اواز خولې واضح اسمان طرف ته سترګې پټي، دا الله تعالی بړه کې اچولي چې بس دغسې کوه، دې مرغۍ ته به پته لګي چې دا وږې شوې ده. او دغه شان که انسانان دي که نور ځناور دي، نو هر یو د ولګي خپل انداز دی، هغه انداز باندې خپله ترجماني کوي، خپله مجبوري واضح کوي. دغه شان په دې طریقه باندې غټېږي چې کله غټېږي نو بیا د ژوند تېرولو هغه انداز بدلېږي، وسایل ورته بدلېږي. هماغه شان ده کې الله تعالی ورته بس ذهن کې اچوي چې دا وسایل استعمالوه، دا اسباب استعمالوه، او دا د څیزونه تاسو ضرورت یې حاصلوي. په دې طریقه باندې مخلوقات غټېږي. بیا انسانان او پیریان مکلف دي په دې معنی چې آسماني نظام او آسماني شریعت به دا عملي کوي. نو هغې ته د روحاني تربیت دپاره جدا ضرورت دی. نو دغه روحاني تربیت ضرورت ده په پیغمبرانو په ذریعه باندې، او چې کله د پیغمبرانو سلسله ختمه شي بیا د نیکانو خلکو د علماو په ذریعه باندې دغه روحاني ضرورت هم د هر انسان پوره کیږي. لیکن څوک د اهمیت ورکوي، څوک قدر پیژني، څوک نه پیژني، د خلکو خپل اختیارات دي. نو الہ بدای چې مخلوق پیدا کولی شي، په دویمه مرحله کې به تربیت کولی شي، دریم په وجلو باندې قادری وجلې به شي، او څلورم نمبر د هغې نه به تپوس کولی شي چې تاسو کړي دي څه دي نه دي کړي. دغه ټولې مسلې د الله تعالی په ذات کې موجود دي، باقي په هېڅ چا کې موجود نه دي. نو په دې وجه موږ وایو چې لا اله الا انا فاتقون. الله تعالی وایي چې نشته لایق ته عبادت مگر صرف زه یم، خاص زمانه ویل کېږي. دغه صفتونه تاسو بل ځای کې پیدا کولی نه شئ، چې نه شئ پیدا کولی، نو بل چا ته به اله نه وایي، د بل چا بندګي به نه کوئ، او بل چا نه به ضرورتونه پوره کول کوشش نه کوئ. نو دا هغه غټ کائنات دی چې الله تعالی د انسان لپاره پیدا کړي، چې هغه ځمکه او اسمانونه دي. د هغې ذکر کېږي د دې دپاره چې انسان ته د خپل احسان پته ولګي چې الله تعالی زما سره څومره احسانات کړي دي. او د احسان کله چې کوم انسان چې احسان پیژني، احسان په خپله باندې یو لاره پیدا کوي. او د عربۍ یو مشهوره متل هم داسې دی، کولیه هم داسې ده چې الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان غلام دی. چې څوک ورڅخه ښېګړه وکړي، دغه کس نه بیا سترګې شرمېږي، مخې له نشي ورته، او دی مجبوره چې دغه سره بیا دوباره ښېګړې کوي او د ښېګړو خیال یې ساتي. نو په دغې حوالې سره چې کوم روغ انسانان د هغې شعور او حواس برابر دي، هغې په دې مسله باندې پوهېږي چې احسان کوونکي خلک کس سره واپس د هغه اطاعت ضروري ګرځي. سورة الرحمن کې به هم راشي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د احسان بدله احسان، د احسان بدله د احسان دی. چې چا سره ښېګړه وکړه نو ته به کوشش کوې چې واپس څه ښېګړه وکړي، او د الله تعالی سره ښېګړه کولو بله لار نشته سوا د دې نه چې آسماني احکام به عملي کړي، په شریعت باندې به عمل وکړي، ځکه د الله تعالی د چا محتاج نه دی. نو د الله تعالی د دین خدمت به شروع کړي او د دین قدر به وپېژني. دغې دپاره د کائناتو ذکر وشو، او دا مسله معلومیږي چې انسان د وړوکې قط د څومره قیمتي دی.
ذکر در خاطر نه الله تعالی کائنات پیدا کړو ون کائنات د انسان د خاطر پیدا شو که انسان د خلافت د لپاره نه پیدا شوی نو کائنات نه پیدا کیږي کائنات د انسان د خدمت لپاره شو او د انسان د الله تعالی د دین د خدمت لپاره شو نو په دې سلسله کې د انسان هدف هم معلوم شو نو الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو او الارض زمکه سماوات جمع د سما دی سما یو اسمان ته وي او دا جمع ځکه د جسمانونو د اسمانونو دي دې بحث مخکې بار بار تیر شوی دی ارض د زمکه ته ویل کېږي دلته کې زمکه مفرد ذکر شوی حالانکه زمکه هم وزمکه دي دا پر روایتو کې قرآن نه دي ثابت خو احادیثو کې ثابت چې و زمکه ودی بیا دلته کې دا ارض جمع را نه لزکه د دې جمع باندې تلفظ کول مشکل دي او کوم لفظ باندې تلفظ کول مشکل شي نو اگر فصاحت خلاف نو قرآن کې دا ذکر بیان نه ځکه قرآن د فصاحت او بلاغت کی انتها دا معجزم به دې اعتبار سره هم د بده کې داسې الفاظ نشته جاګه مشکلی تلفظ بګرانی په مطلب یې څوک نه پويږي ډبل مکرر راشي داسې الفاظ په قرآن کې نشته دي نو د ارض جمع چې کوم دانو هغه واقع تلفظ مشکل او ارضون مشکل نو په دې وجه باندې مفرد لفظ استعمال شو خو جمع وزمکی ټولي وزمکی دي بیا دا بحث چې رزمکی ودی په دې کې مخلوقات شته کنه نشته دي په کومه طریقه باندې جوړې دي دا بحثونه مخکې په اول سرونو کې تیر شوي دي بالحق د پاره ظاهر ولود حق چې انسان ته پته ولګي چې د څه د پاره پیدا یم او دا کائنات چا پیدا کړی دي او چا د پاره تعالی د الله چت عما د حق سنه یشرکون چې د خلک سره شریکان کوي څوک هم چې مخلوق د الله تعالی سره په کم څه کم شریکان کوي نو دا هغه سيزونه الله تعالی ډېر زیات اوچت د شرک غټ قسمونه چې کوم دي یو شرک په ذات د رسول کوی چې خدایان ډېر دي لکه زندقان عقیده دا چې خدایان دوی دي او یو شرک په صفات د څوک دسی وای چې الله تعالی ذات په خپل ذات په اعتبار سره یو دی لیکن صفات د مخلوقات سره ځینی مخلوقات سره مشترک لکه ځینی خلک علم غیب راخلي مخلوقات له حساب دی دا خلک د من چې الله تعالی په خپل باندې یو دی د کائنات خالق یو دی لیکن بقیه وکړو سره مخلوق شریک نو ځینی خلک گمراه شوی خلک وسه نبی علیہ السلام په علم غیب کې شاملې ځینې خلک چې کوم دی عزیر علیه السلام باره کې فکر لري څوک د پیریانو باره کې لري څوک فرشتو باره کې لري نو د شرک په صفات ویل کېږي دریم قسم چې کوم دی دا شرک په عبادت چې د عبادت څومره قسمونه دي هغه د الله تعالی نه بغیر بل چا د پاره وشي لکه د بل چا باندې باندې روزه نیول د بل چا باندې باندې منځ کول یا د بل چا سجده کول دا ټول چې کوم دی شرک په عبادت کې داخل دي او بل بکې شرک په حاکمیت چې د نظام په اړه کې حاکمیت بس صرف د الله تعالی منی د بل چا باندې منی شرک په حاکمیت ته ویل کېږي چې د الله تعالی کوم قوانین هغه قوانین هغه دفعات چې کوم آسماني دي قران ذکر کړی دي دغه قوانین په مقابل کې بل قانون چې کوم دی نو جایز ګڼل یا هغه قران نه بهتر ګڼل بدوانه صورت کې دا شرک په حاکمیت کې داخل دي او اخیرنه په کې چې کوم دی نو شرک په تحلیل او تحریم دی چې څوک د عقیده لري چې د حلال او حرام ول څنګه الله تعالی کې نو سه مخلوق ته حواله کې چې مخلوق هم کولای شي نعوذ بالله لکه يهوديانو کې داسې خلک موجودو په عیسایانو کې داسې خلک موجود چې هغه ته مشر سم ویل دی بس آسماني حکم شو نو په کوم ځای کې داسې خلک عقیدی موجودي چې څوک دا فکر لري چې تحلیل او تحریم د صفت د مخلوق شي مخلوق لور کی چې مخلوق هم حلال او حرام مول کولای شي نو دا په شرک په تحلیل او تحریم کې د کا سخت شو دا شرک او حقایق دي او داغي اصول او داغي تقسیم دي نو بدغه ټول قسمونو کې تعالی عما یشرکون الله او چته دغه ټول شرکونو نه داخله کوي